ټرمپ ته چې د خپل پوج هم انکار وکړو هغه چې په دې جنگ کې منګه حصہ نه اخلو دغه شان ټرمپ چې د ټایم په ټایم باندې بیانونه چې دي هغه هم چینج کوي هغه چې د تیلو په ریټ کې کمی راشي او بیګا چې دی یو پیره بیا په ایران باندې حمله شوې ده نو په دې ویډیو کې به په دې باندې چې دی باس پکو بیګا بیا په ایران باندې حمله شوې دي ایران چې دی د هغې جواب هم ورکړی هغه جواب دی چې هغه اسرائیل ولي او په عربو کې چې کوم ممالک ته هغه ولي چې کوم ځای کې د امریکې اډې دي سفارتخانې دي هغه ځایونه چې دي دا ولي نو بیګا چې دي بیا ایران چې دی د هغې جواب ورکړی دی په هغې کې کویت سعودي عرب دغه شانتې یو ای ای دا ملکونه چې دي دا ټولې نښه کړي دي او ویشتي دي ځینې چې دي ډرونونه یې ولا ناکامه کړي دي خو نه بیا هم هغه جوابي کاروایي چې دا کړې ده بل طرف ټرمپ وایي موږ ورسره مذاکرات کوو دلته د مذاکراتو خبره کوي دغه ځای کې چې دی هغه پې حملې کوي نو بیګا یې بیا حمله کړې ده بل ټرمپ بیان راغلی دی چې کوم 48 ګنټې هغه ورکړو نو په هغې کې اضافه راوستله 15 ورځې ټایم چې دی دا یې ورکړو 15 ورځې ټایم ورکړو او ایران چې دی هغه خبرو ته چې دی هغه تیار دی او خبره چې دی هغه زموږ سره کوي خو دلته کې د ایران د طرفه چې خبر راغلی ده نن سبا خبرې پټې نه پاتې کېږي ځکه چې دی په مخه دا دغه کوي و ایران چې دی هغه بار بار د خبرو کولو کوشش کوي چې موږ د دې سره خبره کوو او دا جنګ چې دی دا ودرېږي خو د ایران د طرفه راغلی هغه وایي زموږ د طرفه هېڅ خبره چې ده هغه د امریکې سره نه ده شوي لکه زموږ د طرفه چې ده هېڅ خبره هم نه ده شوي خو دی چې وایي دا خبرې کوي نو دی د تیلو په ریټ کې چې دی کمي راولي نو څه نه څه کمي چې دا راغلی دی د ټرمپ د دغې خبرو سره چې دی لږ ډېر په خام تیل په ریټونو کې چې دا کمی راغلی ده نو په هغې کې لږه ډېر د دې خبرو سره کمی راغلی خو دا ټرمپ دا دغه دی هغه وایي چې ابنای هرمز چې دی دا آزاد شي نو په دې کې هغه ټایم په ټایم باندې نوي نوي بیانونه چې دي دا ورکوي نوي بیانونه دا ورکوي چې دا جاپان جاز چې دی هغه راغلی جاپان د طرفه دغه شوی ده هغه وایي زموږ د طرفه جاز چې دی دا نه دی تللی نو ټایم په ټایم باندې هغه نوي بیانونه دغه شانتې ورکوي نو دا بیان چې دی دغه هم ورکړی دی اوس ټرمپ ته چې دی خپل پوج چې دی هغه ورته هم انکار وکړو لکه د امریکې چې کم پوج دی هغه هم انکار وکړو په خلیج ممالکو کې چې د کم پوج دی په هغې کې اضافه راوستله نور پوج چې دی هلته یې هم ورولېږلو د څه لپاره یې ورولېږلو هغه وایي چې ابنای هرمز چې دی دا به ازادوو ځکه دا نور ملکونه چې دي دا د ده سره اوس نه ودرېږي نو دی به کوشش دا کوي چې زه یوازې اوس دغه ابنای هرمز چې دی دا آزاد کړم نو د هغې د وجې نه خلیج ممالکو ته چې دی نور پوج لېږلی دی خو د هغو د پوج د طرفه دا خبر راغلی ده هغه وایي چې موږ په دې جنګ کې چې دی حصه نه شو اخیستلی ځکه چې دا جنګ چې دی دا د اسرائیلو جنګ دی دا د امریکې جنګ نه دی وایي موږ د بل ملک دپاره چې دی ځان نه شو قربانولی دا د امریکې د پوج د طرفه چې دا دغه وینا راغلې ده چې هغه وایي چې موږ د بل ملک دپاره چې دی ځان نشو قربانولی او د ټرمپ دا کوشش دی هغه وایي چې ابنای هرمز چې دی دا آزاد شي چې دغه آزاد شي نو د دنیا کم ګوتې چې دی ته دي د هغه به د ده نه واوړي ځکه چې په ده باندې ټول ملکونو چې دی زور راوستی دی هلته کې په ټولو دنیا کې چې دی د پیټرولو ریټونه چې دي دا هم ختلی دي او د دې سره معیشت چې دی هغه هم راغورځېدلی دی نو هر یو کس چې دی په ټرمپ باندې زور راوستی دی هغه ته وایي چې دغه غلطي چې دی دا ونه کړي دا کم 15 ورځې ټایم چې ورکړی دی په دې کې به دی نور هم ټایم ورکوي لازم ځکه چې ایران چې دی هغه دې خبرو ته نه جوړېږي هغه وایي که حمله دې وکړه نو د حملې جواب چې دی دا به زه درکوم لکه چې ته څومره ټایم کې دی ورته هم ویلي که ته تهران چې دی هغه په 1 ګنټه کې تباه کې نو موږ به اسرائیل چې دی هغه به په نیمه ګنټه کې تباه کوو نو هغو هم د دې طرفه ښه مضبوطې دمکیانې چې دي دا ورکړي دي تاسو راسره هم خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ چې ټرمپ په دې خپل دغه کې چې دی اراده کې کامیاب شي که به نه